بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ جنوب وزیرستان خپل علاقه ته لوړلي او حکومت د موږ سره دا وعدې کړې وې چې په علاقه کې امن رغلی دی، علاقه موږ کلیر کړې ده. خو دا تیر چې کوم د پی ټي ایم یا د عوام کوم مطالبې وې چې په چک پوسټونه باندې خلک ذلیلوي او خلک ته تکلیف ورکوي، د څه مینده چې کوم د موږ چک پوسټونه دي د قبایلي علاقې د ساوت وزیرستان په دغه آرمي او پولیس لږ نرمي راوستلې وه چې کومه د دې په چک پوسټ باندې کومه رویه وه، کومه زیاړې مردوړې وې، خلک ته تکلیف ورکوو، ای کم کړی و. خو ویس که تاسو ته پته وي مخکې موږ پوسټونه هم کړي وي او په دا باندې احتجاج هم شوی و چې کوم په د باروان سیټ ته وقار شهید چک پوسټ ورته یې د چغمالي سره په یوه غره باندې دی په دا ژمي او په دا ستوړه شي په ټیم شه ډېره په وقار چک پوسټ شهید باندې وته ډېره سخت اخلاقه سیلې لګېږي. خو وته چې کوم موجوده په چک پوسټ باندې کوم آرمي دي اف سی دي هغه خلک تنګوي، هر ډور هر کس یو ځینه کیږي و د ګاډي نه انټرویو کوي. د موږ مخکې هم حکومت درخواست کړی و چې په دا انټري باندې خو موږ تباه شولي، ذلیل شولي، بېجاته شولي او د دغې انټري نه هېڅ قسم چې کوم عوام دی فایده نشته دی، عوام ته نقصان دی. خو بهرحال حکومت هغه رویه اپنوي چې په کومه شی علاقې خلک ته تکلیف وي او مصیبت وي. موږ بار بار پاس کړی دی او نن بیا موږ حکومت ته خواست کوي چې په چک پوسټ باندې ګایز د لمونځنې ونڅه او په اورمزیړ پوره خلک درولی و، په ساوه ګاډي درولي وي، نه بیمور پرې شو نه ضرورتمند پرې شو، یو ځینه یو سړی راوځي ټانګ ډي خان ته خو په دا باندې دا پوه شي چې د یو سړي ضرورت دی. نو په چک پوسټ باندې د خلک سره بې انتهایي داسې رویه کوي چې یو دشمن هم نه کوي، په دشمن زیات چې کوم سیکورټي دي یا فوج دی د موږ سره هغه قسم رویه کوي. کم از کم د داره زیات ظلم جبر به وجود باندې آیا په علاقه کې امن نه درغلی بیا چې نه درغلی دا دینو ته ویلی وشي چې موږ علاقه کلیر کړله، موږ خلک ولوژه او نن چې خلک په کومه طریقه سره تنګوي موږ بیا یو قسم اجکي موجوده بریګیډیر دی، اسد دی، پښتین دی او دا یونټ ته موږ درخواست کوي چې خپله رویه د فوري چینج کو چې کوم د خلک سره دی بد سلوک کوي یا ستړیاوي په چک پوسټ باندې د هر ګاډي شه 15-20 کسان وي او دغه ورکیزاوي او انټري کوي. د انټري هیڅ مقصد نشته چې یو سړی په علاقه کې کوم قسم د سیستم کوي یا په علاقه کې د خپل کاروایی کوي، سړی نه په چک پوسټ ورسي، په چک پوسټ باندې یو ضرورتمند سړی ورسي، یو عام شهري وردري درکه د چیرې دا رویه صحیح نه کړله نو عوام مجبور شي خامخا احتجاج کوي. در مخکې موږ درخواست کړی، نن یو ځل بیا موږ درخواست کوي حکومت ته او ضلعي انتظامیه ته، پولیس ته او سره فوج ته چې د ده په کنټرول کې ټول علاقه ده چې موږ ته دا ښه ژوند وکړي، موږ ښه ژوند غواړي، د بېغیرتۍ د غلامۍ ژوند نه غواړي چې څومره هم تېر کړه په باندې هم موږ ته بې انتهایي افسوس دی. نرکه دې چیرې په علاقه کې موږ ته ښه ژوند کوي نر د خدای دې پوره داسې بېجاتۍ د داسې چک پوسټ ضرورت وکړه شته نه چې پاشه د مو تر سره یا د مو ځوانون یا د مو مشرون چې کوم مخکې د ذلیلول د تکلیفونه ورکول د دوه ګوره شعري کړل. موږ په علاقه کې داسې واقعي هم نه دي شوي چې په وجه باندې د په چک پوسټي باندې په نن ته 15-20 سال شي په دا چک پوسټونه باندې د عوام ذلیلول نه علاوه بل د هیڅ داسې پیشرفت نه کړی. نو بیا موږ پاس کوي چې کوم وقار شهید چک پوسټ دی په چغمالي باندې او د بارون ایریا ته چې کوم خلک درمي په دا باندې د فوج خپله رویه خامخا صحیح کړو. په دا د په چک پوسټ داري د رویه صحیح وي، د نوستاوي وړی صحیح وي، د په ښه طریقه سره خلک ته خواست کوي چې تو تحفظ دپاره یو کیدای شي فوج خلک پیرا د فوج دپاره ګنټې نه 2 ګنټې انتظار وکړي. خو یو خو د دې بدماشي الفاظ بېتمیزه چې کومه دهشتګردانه الفاظ دی کوي یا کومه لهجه یې ده
نرباره میش دا خواست کوي چې د سره چې کومه د طریقه کار دی ا د سره زب نه سوتی نرکادل چې د خپل رویه سنبال نه کړله یا په چیک پوسټ باندې کومه کاروایی دي ا د خاتمه نه کړلې د عوام سره ښه سلوک ونه سوت ځونی چوکیدور یا په خپل حدود پورا ونه سوت در مجبور شي چې خلکو خامخا د بریګیډ مخمخ او په چیک پوسټ باندې په داجه میشه د خپل عزت پورا د خپل ژوند پورا په چیک پوسټ مش خامخا در نه کوي زه بیا یا چې د چیک پوسټ نه مشته مصیبتینه جوړ شوی دي او میجو عزتینه لوټ شوی دي مش په دا چیک پوسټ نه بیزیتا شوی دي بیزیتا شوی چې څوک څه قسم کاروایی کوي په چیک پوسټ نه راغلی دی او په دا 20 سال شي په دا چیک پوسټ باندې په کار شي چیک پوسټ باندې 10 کاروایی دندو کړی 10 کې نه دی نیولی چې هغه علاقه ته نقصان ورسوي خیر په عوام چې کوم عوام دی عوام ته به انتهایی د نقصان ورسولای دی بیزیتا کړی دی نرمیږ د ټانک د پی ټی ایم طرفه د وزیرستان طرفه انتظام یې د خواستای چې د خپل رویه صحیح کی د داس الفاظ نه استعمالوي د خلک د چخوس نه تنګوي کاچیر د خامخا د خپل رویه نه صحیح کوله نرمیږ عوام مجبور وي د خلاف خبره هم کوي د خلاف احتجاج هم کوي جلوس هم کوي ټول ملګری دا خواستای چې په چیک پوسټ باندې د انتهایی ګایزو چې کوم مشته خبر غلی و هغه دا وه چې دوی ګنټې بیمارون وي په ګاډي شه پروته وي او سیرینو ریواله تکلیفونه وي د خلکو ضرورت و د په چیک پوسټ باندې درې ګنټې تم کړي وي او په 20 پر هغه د اطلاعات چې په چیک پوسټ باندې د عام سوارلې عام تاګ ورتاګي باندې کړی دی د دا چې بل روډو دا وغوړي بل لار دا وغوړي عوام د په هیڅ صورت مشتنګاول نه برداشت کوي